راشي د دې د راتګ سره. خو ګران اردوونکو دې سره سره ویسوي د شیطان غوږونه دې کاڼه وي، نو هغوی هم لا دا سیال نه وایه ځکه چې په دې 8 تاریخ چې کوم دی نو پاکستان ته د کرکټ ټیم راځي، ټیمونه راځي او د دغه ټورنمنټ نه چې کوم دی نو پاکستان ته ډېره زیاته پیده راځي، اشتهارات خلک ورکوي، دغه ټیمونه راځي، دغه میچونه خلک ګوري، نو ملک په معاشي توګه باندې دې سره مې یو ډېر تړون دی. دا ډېره موده پس چې کوم دی نو پاکستان کې چونکې یره ده، بدامني ده، یریږي لکه څنګه چې انډیا بار بار دغه غلط بیانیه کوي او هغه بیانیې ته تقویت ورکولو دپاره د هغوی هغه ایجنډا پوره کولو لپاره چې کوم دی نو په 8 تاریخ باندې د پاکستان تحریک انصاف د صوبې صدر جنید اکبر چې کوم دی هغه ټول خپلو کارکنانو ته یو د چاندي اپیل کړی دی او ورسره چې کوم دی نو د ټول ملک د بندولو اعلان یې کړی دی او بیا خلکو ته دا هم ویلي دي خو زه چېرته رک شومه بېدرکه شومه یا ګرفتار شومه نو افغانستان لار چې کومه ده نو دا د پاټاواله بنده کیه او د ساوت ریجن چې کوم دی نو دا دوی د راشي موټروی دی بنده کیه او دغه شانتې شانګلا بټګرام والے چې کوم دی نو دا د شارای ریشم چې کوم دی په مکمله بنده کیه د لایحه عمل چې کوم دی نو اعلان کړی دی او ورسره چې کوم دی نو دغه وایي چې چانده روړی بل خواته یو پوسټ چې کوم دی هغه هم د نظر تیریږي او پوسټ ډېر په ذموار پیج باندې راځي چې بل خوا چې کوم دی نو الیامین ګنډاپور هم وله جواب ویلی دی چې یاره نور بس دی ستړي شو د سرکاري خزانې پیسو لګولو باندې نور ستړي شو او نور چې کوم دی نو موږ دغه پیسې نشو لګولی په دغه درنو په وجه باندې د دغه احتجاجونو په وجه باندې د پښتونخوا ټوله مشینري چې کومه ده هغه په اسلام آباد کې ګرفتاره ده، کسان چې کوم دی هغه خو هم ګرفتار دي او پیسې هم ختمې دي څو خزانه کې چې کوم دی نو دا دې وخت کې د محکمه ټیمې پیسې نشته دي، د ناظمینو پیسې نشته دي، ایم پی ایګانو ته فنډونه نشته دي، استادان چې کوم دی نو په احتجاج دي، دغه شانتې پیرامیډکس دغه شانتې چې کوم دی نو د شپږو میاشتو نه چې د تعلیم دپاره دوی چغې سورې وخي نو کمیونټي سکول والا چې کوم دی د هغې استادانې هغې ته چې کوم دی نو دغه نشته دي، هېڅ قسمه پیسې نه میلاویږي، هغوی بیل په احتجاج دي. نو په دې حالاتو کې خو خود یې سر له راغلي، دا ډېره زبردسته خبره ده ځکه چې صوبه کې دې وخت کې کنګاله ده، په صوبه کې د روپۍ درک نه لګي او بیا خلک وایي عمران خان به مني. نو چې موږ ماښام د شکور ته کینو نو دا لومړی چې دې سره دغه کونو دا چوکه کوو که نه نو دغه ټیم کې چې کوم دی نو موږ ته د عمران خان څه راځي یا څه داسې تاسو ته څه خورئ څه مخې ته راځي چې عمران خان به منې لکه زه هغې خلکو تاریان یم چې دا سوچ خیر دی وی منې تاسو یې منې ستاسو یې منې خو دلته کې دا صوبه کې چې کم خال روان دی نو آیا د دې خال څه لار راویستل نه دي پکار؟ ترقی مخ خو موږ نه وینو، ترقي خو شته دی نه او ورسره چې کوم دی خزانه کنګال ده، محکمې ټولې په احتجاج دي، د صفایه ناقص صورت حال دی او نن چې کوم دی د وزیراعلی یو خبر مې د غوږو نه تیر شوی دی، د نظره مې تیر شوی دی چې آیس ډرګ مافیا چې کوم دی د هغې په ضد دی کاروی وشي. ډېره زبردسته خبره کړې ده خو چې کله حکومت خزانه کنګاله شي نو دوی داسې یو اعلان وکړي او دغه د دوی اے ټي ایم کارډونه دي، دا څوک چې د آیس خرڅوي که نه دا د حکومت اے ټي ایم کارډونه دي. نو کیدای شي چې دا اوس په 8 فروری باندې د کرکټ دغه میچ رکولو دپاره دوی کومه درنه کوي نو دغه درنه کې به د آیس فروش نه ښه پوره کار واخلي. نو بس آیس فروش سره خو پیسه ده چې 20 کروڑ او 30 کروڑ دی د میاشتې بچت وي. نو دغه آیس والا دغه خلک به پیسې چې کوم دی نو دغه صوبایي حکومت ته رسوي نو دوی صرف د دې دپاره اعلان کوي. ګران اورېدونکو مخکې مې هم درته ویلي دي، اوس هم درته ویم، بیا هم درته ویم چې هغه ښه نظریه خو د دوی شته دی نه، دوی خو د عاشق او د معشوق خبره ده چې نظریه وکړم چې دې ملک ته وفد راځي، دا ملک د ترقۍ مخ ویني نو دوی به چېرته د انتشار لار خپلوي، چېرته نه چېرته کې به ضرور چې کوم دی نو انتشار کوي، روډونه به بندوي،
توړ پوړ به کوي، په سرکاري املاکو به ورځي، د شهیدانو سلې به سوځوي، خو بلکې به څه ناسه کوي.